السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو په کوټ کې ډېره افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. یو خواجه ساره چې عزتمنو د پروګرام نه واپس راتللو او چا بېدردۍ سره وژلی دی. ورسره عزتمنو دوه کسان نور هم دي. زه ټول معلومات زه تاسو سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ما سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې اول زه تاسو ته د یادګي نه وکړم. تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلۍ نشان و چې خلک یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو په کوټ کې دا دویمه واقعه چې مخې ته راځي چې تېره شپه عزتمنو خواجه ساره د شپې تللې، یعنې د پروګرام نه خواجه ساره عزتمنو هر ټیم چې پروګرام د ځي نو دوی د شپې ځي او بیا د شپې 2 بجې ناوخته بیا واپس وي. دوی یعنې کوي د څه دپاره عزتمنو د څو پیسو لپاره. دوی دغه شانتې عزتمنو پروګرامونو ته لاړ شي، خلک یې وبالي، ګډاګان وکړي، ډانسونه وکړي، نو خلک ورته پیسې ورکړي. نو په هغې باندې بیا دوی یعنې خپل ټیم پاس کوي. ځکه عزتمنو چې دوی باندې یعنې څوک کارونه هم نه کوي، ځکه د دغې د وجې نه چې دوی یعنې وایي خواجه ساره دي چېرته کې غلا باره نه وکړي، څه باره نه وکړي. د دغې د وجې نه پې عزتمنو څوک اعتبار پې نه پې ساتي. نو دوی بیا مجبوره شي دغه ډانسونو ته غاړه کېږدي. نو چې د شپې ناوخته چې راتل عزتمنو په دغه پروګرام په ټیم کې عزتمنو دوی په ګاډي کې 3 کسان ناستو، په دوی باندې ډزې وشول. دغه د ډزو په دوران کې عزتمنو دغه خواجه ساره او ورسره عزتمنو دغه 3 کسان ولګېدل چې خواجه ساره عزتمنو ځای په ځای باندې مړ شوې او دغه 2 کسان عزتمنو زخمي دي، په هسپتال کې زیر علاج پراته دي. دواګانو کې یاد ساته چې الله تعالی هغوی ته صحت ورکړي او الله تعالی دغه د خواجه ساره کور والا ته د زر صبر ورکړي. زموږ د عزتمنو تنونه زه معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.